أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام د قرآن فیوز بیانوي او یو ځای کې هغې فرمایلي دي چې د دې فیوز و برکات در به همیشه جاری وي او دا په هر زمانه کې به همداسې نمایانه او روښانه وي لکه څنګه چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې وو. بیا هغوی فرمایي دا رښتیا دي چې اکثرو مسلمانانو قرآن شریف پرېښی دی خو بیا هم د قرآن انوار و برکات او د دې تاثیرات همیشه لپاره ژوندي او تازه په تازه دي. نو زه دا وخت د ثبوت لپاره رالیږلی شوی یم او خدای پاک همیشه په خپل وخت خپل بندګان د خپل حمایت او تایید لپاره رالیږلی دي ځکه چې هغه دا لوز فرمایلی وو چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی بېشکه مونږه دغه ذکر یعنی قرآن نازل کړی دی او مونږه د دې حفاظت کوونکي یو. نو په دغه زمانه کې خدای پاک د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی غلام د قرآن د خورولو لپاره د قرآن د اشاعت لپاره رالیږلی دی، د قرآن د حفاظت لپاره رالیږلی دی. هغه ته هغه معرف ښودلی دی چې د خلکو نه پټ وو. د هغوی په ذریعه د قرآن د فیض یوه چینه جاری کړې ده. حضور فرمایي چې مسیح موعود علیه السلام خو راغلی د قرآن حکومت په دنیا کې قایمولو لپاره وو، خو بدقسمتي دا ده چې دا تشې د نامې چې کم عالمان دي نو هغوی د مسیح موعود علیه السلام د دعوې له ابتدا راسې د هغوی مخالفت خپل مقصد جوړ کړی دی او یوم دلیل او د عقل خبره اورېدل دوی نه غواړي او لسم دوی ګمراه کوي لګیا دي. په خپله خو د علم او د معرفت نه نابلده دي، خو کومه هستي چې خدای پاک د دغه کار لپاره رالیږلې ده د هغه په لاره کې هم خنډونه ودرولو کوشش کوي مسلسل، او دا خلک دا د قرآن خدمت ګڼي. په پاکستان کې وخت په وخت دغه عالمان په جوش کې راځي او بیا دوی سره ځنې شهرت ارزان شهرت ترلاسه کوونکي چې کوم سیاستدانان دي او سرکاري اهلکاران دي هغوی ورسره یوځای شي او په مختلفو بانو احمدیان هغې د ظلمونو نشانه جوړوي. تیره څه مودې راسې دا خلک د ځان نه دوی مقدمې جوړوي د تحریف او د توهین د قرآن او په احمدیانو باندې د دې کوشش کې دوی لګېدلي دي. خدای پاک د دې د شر نه دی موږ بچ ساتي او چې کوم احمدیان
په دغه غلط او ظالمانه الزام کې دوی نیولې دي د دوی د زر رهایی د هم خدای پاک سامان پیدا کړي. حضور فرمایي چې بهرحال لکه څنګه چې ما وویل چې په دغه زمانه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تعلیم رڼا ده چې تینه د قرآن د علوم او د معرف پته چلی. جماعت احمدیه هغه جماعت دی چې دغه کار په دنیا کې تر سره کوي لګیا دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته د قرآن د عظمت او د اهمیت او د مقام او د مرتبه باره کې د خپل ارشاداتو او په تصنیفاتو کې چې کوم عرفان را کړی دی هغه چې کوم بیان فرمایلی دی. حضور فرمایي چې زه به نن هغه بیانوم. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې د قرآن د تعلیم د کامل کېدو د مکمل تعلیم کېدو باره کې ذکر کوي او فرمایي چې زما مذهب همدا دی چې قرآن په خپل تعلیم کې کامل دی او یو صداقت د دې نه بهر نشته، ځکه چې خدای پاک جل شانه فرمایي چې نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی مونږ په تا باندې هغه کتاب نازل کړی دی چې پکې د هر څیز بیان دی. بیا فرمایي چې وما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی مونږ د دغه کتاب نه یو څیز هم بهر نه دی پرېښی. خو ورسره دی کې دام فرمایي چې ورسره چې دې سره زما دا اعتقاد هم دی چې د قرآن نه د ټولو د دین د مسلو استخراج او استنباط کول او د دې چې کوم مجملات دي د دې صحیح تفصیل باندې د خدای پاک د منشا مطابق قادر کېدل دا د هر مجتهد د مولا کار نه دی. یعنی هر چاله دا مهارت نه دی ورکړی شوی چې د دې د تفصیل او تفسیر د بیان کې او جوړتیا کې د ورشو د دې د علم او د عرفان ملغلرې د روباسي، بلکې فرمایي چې دا خو په خاص طور د هغو خلکو کار دی چې د خدای پاک د وحی نه د نبوت یا د ولایت عظما په ذریعه د دې مرسته شوې وي. نو داسې خلکو لپاره چې د استخراج او استنباط د قرآن چې کوم معرف دي دغه استخراج او استنباط باندې د چې الهام ورته نه کېږي د دې په وجه دې نشي قادر کېدی، نو سمه لاره بیا هغوی لپاره دا ده چې هغوی د استخراج او د استنباط یعنې د قرآن د استخراج او د استنباط اراده کولو نه بغیر دا هغه ټول تفصیلات چې کوم د مسلسل چې کوم سنتونه دي کوم چې ټول متعامل وو دغه په ذریعه ورته ملاو شوي دي، نو هغه د رسد تعامل او د توقف نه بغیر قبول کړي. یعنې ډېر چې کوم مفسرین دي د هغې لپاره یعنې کوم خلکو له چې خدای پاک صلاحیت نه دی ورکړی، علم نه دی ورکړی، عرفان نه دی ورکړی، نو دغې کار دا چې کوم پخواني مفسرین دي زبرګان دي چې د تقوا باندې روان خلک وو چې کوم زموږ پخواني امامان دي او چا چې خپل تفسیرونه لیکلي دي نو هغه د ځان ته وړاندې کړي او عمل دې پرې کوي او چې ظاهري د قرآن څومره علم دی په هغې د عمل کوشش کوي په ځای د دې چې په خپل طور د غلط قسم نقطې روباسي. فرمایي چې کوم خلک د ولایت په وحي باندې د ولایت د وحي د رڼا نه منور دي او د الا المطهرون پر ډله کې داخل دي، نو هغې سره د خدای پاک عادت بېشک همدا چې هغوی وخت په وخت د قرآن چې کوم پټ دقایق دي هغه ورباندې ظاهروي. یعنې چې کوم د خدای پاک خاص بندګان دي نو خدای پاک ورباندې د قرآن چې کوم جوور علم دی هغه ورته ښکاره کوي او دا خبره په هغې باندې ثابت دی چې یو زاید تعلیم رسول کریم نه دی ورکړی. یعنې ځینې خلک دا وایي چې کوم حدیثونه دي خدای پاک چې کله علم عرفان ورکوي نو د قرآن نو دې نه دا بیا معلومیږي چې رسول کریم یو خبره د قرآن نه بهر نه ده کړې، بلکې چې کوم احادیث صحیح احادیث دي د هغې چې مجملات دي اشارات دي هغه د قرآن تفصیل دی. نو د هغه چې دغې به بیا مونږ بیا د قرآن اجاز ورباندې ښکاره شي او یعنې حدیثونو کې ځینې اشارې داسې ملاویږي چې د ځینې آیتونو تفسیر پکې ملاویږي، تفصیل پکې ملاویږي او د قرآن مضمون په هغې باندې نور هم کلاو شي، نور هم واضح شي. او فرمایي چې بیا دغه واضح آیتونو آیات بینه دغې صداقت هغې باندې روښانه شي چې کوم خدای پاک فرمایي
چې د قرآن نه بهر هیڅ څیز نشته. حضور فرمایي چې په دې زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام له خدای پاک د قرآن علم او معرفت ورکولو له هغوی رالیږلي دي. په دې زمانه کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام رالیږلي دي چې د قرآن علم او معرفت عطا کړي. بیا دغه خبر هغې بیان فرمایي چې د هدایت وړومبی ذریعه قرآن دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زما مذهب دا دی چې 3 څیزونه دي چې ستاسو هدایت لپاره خدای پاک تاسو ته درکړي دي. ټولو نه اول قرآن دی چې پکې د خدای د توحید او د جلال او د عظمت ذکر دی، او چې پکې د هغو اختلافاتو فیصله شوې ده چې یهودیانو او په عیسایانو کې وو ترمنځ، لکه څنګه چې د اختلاف او غلطي چې عیسی ابن مریم د صلیب په ذریعه وژل شوی وو او هغه لعنتي شو، د نورو نبیانو په شان د هغه رفع نه وشوې. یعنې دا د یهودیانو چې کومه نظریه ده چې خدای پاک حضرت عیسی له خپل قرب نه ورکړی، خو فرمایي همدغه شان په قرآن کې منع کړی شوي دي چې د خدای نه بغیر، یعنې یو خو د هغې خبرې دی قرآن نفي کړی چې کوم حضرت عیسی علیه السلام باندې غلط الزام دی، او بل فرمایي چې په قرآن کې دا منع کړی شوي دي چې د خدای پاک نه بغیر د بل څه څیز عبادت به نه کوئ، نه د انسان، نه د حیوان، نه د نور، نه د سپوږمۍ، نه د ستوري، نه د اسبابو او نه د خپل نفس. د هر قسم شرک نه په قرآن کې خدای پاک منع کړی دي او تلقین یې فرمایلی دی او ډېر واضح یې فرمایلی دی. نو تاسو خبردار اوسئ او د خدای پاک تعلیم او د قرآن د هدایت په خلاف یو قدم مه اوچتوئ. زه تاسو ته دا رښتیا وایم چې کم تن د قرآن 200 احکاماتو کې یو وړوکی شان حکم هم پرېږدي، نو هغه د نجات دروازه په خپل لاس په ځان بندوي. د حقیقي او د کامل نجات لارې قرآن پرانستلی دی او باقي ټول د دې سوري وو. نو تاسو قرآن په سره د تدبر وایئ، قرآن په تدبر لولئ او ډېره مینه ورسره کوئ، داسې مینه چې تاسو هیچا سره هم نه یې کړې. ځکه چې لکه څنګه چې خدای پاک زه مخاطب کړی یم، ماته فرمایلی دي، فرمایي چې خدای پاک زه مخاطب کړی یم، ماته فرمایلی دي الهامن چې الخیر کله فی القرآن، چې هر قسمه ښېګړې په قرآن کې دي. همدغه خبره رښتیا ده. افسوس دی په هغه خلکو باندې چې بل څه څیز په دې باندې مقدم لري. ستاسو د ټولې فلاح او ستاسو د نجات سرچینه په قرآن کې ده. ستاسو یو داسې دینی ضرورت نشته چې په قرآن کې نه وي. ستاسو د ایمان تصدیق کوونکي او تکذیب کوونکي، یعنې ستاسو ایمان رښتیا او دروغ دی، دا ثابتونکي د قیامت په ورځ قرآن دی. او د قرآن نه بغیر د اسمان د لاندې بل یو کتاب هم نشته چې د قرآن د وسیلې نه بغیر تاسو له هدایت درکړی شي. د قرآن وسیله بهرحال ضروري ده د هدایت لپاره، د دینی هدایت لپاره. نو چې چا چې دا تعلیم یو دا خیالات وي، هغه خپل منونکو ته داسې نصیحت کوي، نو هغه په قرآن کې څه قسمه تحریف کولی شي، څه خو دوی ته عقل کول پکار دی. بیا وی فرمایي خدای پاک په تاسو ډېر احسان کړی دی چې د قرآن په شان دی کتاب یې تاسو له درکړی دی. زه تاسو رښتیا وایم چې کوم کتاب چې تاسو باندې لوستلی شوی دی، که دا په عیسایانو لوستلی شوی وی، نو هغوی به بیخي نه وژلی کېدی. او دا نعمت او هدایت چې تاسو له درکړی شو، که دا د تورات په ځای یهودیانو له ورکړی شوی وی، نو ځینې فرقې د هغوی به د قیامت منکرې نه وي. نو دغه نعمت قدر وکړئ چې تاسو له درکړی شوی دی. دا ډېر ښایسته نعمت دی، دا لوی دولت دی. که قرآن نه وی راغلی، نو ټوله دنیا د وینې د څښا وینې یوې ډکرې په شان وه. قرآن هغه کتاب دی چې د دې په مقابله کې ټول هدایتونه سپک دي، هیڅ حیثیت نه لري. د انجیل راوړونکي روح القدس د کوترې په شکل کې ظاهر شوی و. دا یو ضعیف او کمزورې ځناور دی. همدا ویل کېږي چې د کوترې په شکل کې حضرت جبرائیل حضرت عیسی علیه السلام له راغلی وو. نو فرمایي دا خو یو کمزورې مارغه دی چې پیشو یې نیوی شي، نو ځکه
عیسایان ورځ تر ورځه کمزورۍ په کنده کې پرېوته او روحانیت په دې کې باقي پاتې نه شو. اوس خو دا حل دی چې کوم عدد شمار مخې ته راځي چې اکثریت د عیسایانو داسې دي چې د عیسایت نه غي انکاریان دي او عیسایت پرېږدي لګیا دي ځکه چې هغوی ته کې روحانیت نه ملاویږي. او د مسلمانانو بدقسمتي دا ده چې باوجود لدې چې قرآن دې سره دې په دې باندې د عمل نه کولو په وجه دې د روحانیت نه فایده نه پورته کوي لګیا دي. او کم تن چې خدای پاک د دې علم او معرفت د خورولو لپاره را لېږلی دی د هغې د منلو نه دوی انکار کوي. فرمایي چې د هغوی د ټول ایمان مدار په کوترې و خو د خدای پاک خو د قرآن روح القدس په دغه عظیم الشان شکل کې ظاهر شوی چې د ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې په خپل وجود ټول ځمکه او اسمان هغه ډک کړی وو. نو کم یو طرف ته کوتره او بل طرف ته دا عظیمه تجلی چې په قرآن کې ذکر دی. قرآن په یوه هفته کې انسان پاکولی شي که صحیح طور ورباندې عمل وکړی شي د دې په حکمونو نو په یوه هفته کې انسان پاکېدی شي. که سوري او معنوي اعراض نه وي نو قرآن تاسو د نبیانو په شان جوړولی شي که تاسو ته په خپله نه تښتئ. یعنی که په مکمل طور د قرآن په تعلیم باندې عمل وي او د دې د هر حکم پابندي وي نو انسان د نبیانو په رنګ کې رنګېدی شي. دا یو انتهایی مقام دی چې د قرآن د برکاتو نه انسان چې کوم فیض پورته کولی شي. فرمایي چې د قرآن نه بغیر بل کوم کتاب دی چې په سر کې خپل لوستونکیو ته دا دعا ښودلې ده چې او دا امید یې ورکړی ده چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. یعنې موږ ته د خپلو هغو نعمتونو لاره وښایه چې پخوانو له ورکړی شوي وو یعنې چې کوم نبیان وو او رسولان وو صدیقان وو شهیدان وو صالحین وو. فرمایي نو خپل همتونه اوچت کړئ او د قرآن دعوت مرد کوئ ځکه چې دا تاسو له هغه نعمتونه ورکول غواړي چې کوم پخوانو له ورکړی شوي وو. همدغه شان د قرآن نه پس د هدایت دویمه ذریعه هغوی فرمایي چې سنت دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او درېیمه ذریعه حدیث ځکه چې هغه د ډېرې مودې پس راغلی و د ډېرو کلونو پس 100 کلو نه زیاته موده پس هغه راغونډ کړی شوي وو په شرط د دې چې دا حدیثونه د قرآن او د سنت منافي نه وي. د قرآن د عزت او د تکریم کولو نصیحت هغوی فرمایي چې کم خلک چې قرآن له عزت ورکوي هغوی به په اسمان باندې عزت بیا مومي. د دې په تفصیل کې هغوی فرمایي چې تاسو لپاره یو ضروري تعلیم دا دی چې قرآن د مهجور په شان پرېږ نه دی په دې کې ستاسو ژوند دی. کم خلک چې قرآن له عزت ورکوي هغوی په اسمان باندې عزت بیا مومي. قرآن نه بیخي کناره کشونه کوي په دې باندې عمل پرې نه دی بیخي دا نه چاړو عمل پرې نه کوي دا لولئ باقاعدګۍ سره لولئ د دې په نصیحتونو عمل کوي ځکه چې کم خلک چې قرآن له عزت ورکوي نو هغوی به په اسمان باندې عزت بیا مومي. کم خلک چې په هر حدیث او په هر قول باندې قرآن مقدم لري نو هغوی به په اسمان باندې مقدم ساتلی کیږي. د انسانانو لپاره د ځمکې په لمن باندې اوس بل یو کتاب نشته خو قرآن او د آدم ټول اولاد لپاره اوس یو رسول او شفیع نشته خو رسول محمد صلی الله علیه وسلم. نو تاسو کوشش کوئ چې رښتونې مینه د دغه جاه و جلال نبی سره ولرئ او دغه چې کوم اغیار دي هیڅ قسمه لوی هغوی له په ده مه ورکوئ چې په اسمان باندې تاسو نجات یافته ولیکلی شئ. او یاد لرئ چې نجات هغه څیز نه دی چې پس له مرګه به ظاهریږي بلکې حقیقي نجات هغه دی چې په دغه دنیا کې خپله رڼا ښیي. ایمان کې داسې مضبوطي وي چې په دغه دنیا کې انسان باندې د دې رڼا ظاهره شي د هر ظلم مقابله کولو لپاره انسان تیار شي. او د دې حضور فرمایي چې د دې تازه مثال موږ ته په تېرو ورځو کې چې کوم زموږ د برکینا فاسو شهیدان وروڼه دي د هغوی په مثال کې دا موږ ته میلاویږي. هغوی فرمایي نجات یافته څوک دی؟ هغه چې یقین لري چې خدای رښتیا دی خدای رښتونی دی او محمد صلی الله علیه وسلم
د هغه او د ټول مخلوقاتو ترمنځ شفیع دي او د اسمان د لاندې نه د هغه هم مرتبه بل څوک رسول شته او نه د قرآن هم مرتبه بل څه کتاب شته او د هیچا لپاره هم خدای پاک نه دی غوښتي چې هغه دې تر تله ژوندی وي خدا زبرګ نبی به همیشه لپاره ژوندی وي یو بل الزام چې کوم دی د هغې هم رد فرمایلی دی چې موږ نعوذ بالله د رسول کریم توهین کوو بیا د قرآن د ختم الکتب کې دوباره کې هغې فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او قرآن خاتم الکتب دی اوس یو بله کلمه یا بل څه مونځ نشي کېدی څه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یا کړي دي ښودلی دي او څه چې په قرآن کې دي دا چې څوک پرېږدي نو نجات ورته نشي ملایوی دی څوک چې دا پرېږدي نو هغه به جهنم ته ځي دا زموږ مذهب دی او دا زموږ عقیده ده خو دې سره دا هم یا ساتل پکار دی چې دغه امت لپاره د مخاطباتو او د مکالماتو دروازه کلاوه ده خدای پاک کلام کوي مخاطب کیږي دا دروازه کلاوه ده بند کړې شوې نه ده او دا دروازه لکه د قرآن د صداقت او د رسول کریم په صداقت باندې هر وخت دا یو تازه ګوی ورکوي دې لپاره خدای پاک په سورة فاتحه کې دا دعا ښودلې ده چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم فرمایي چې د انعمت علیهم لاره کې چې کومه د دعا ښودلې ده نو په دې کې د انبیا علیهم السلام د کمالاتو د ترلاسه کولو اشاره ده او دا ظاهره ده چې د انبیا علیهم السلام ته چې کوم کمال ورکړی شوی وو هغه د معرفت الهی کمال وو او دا نعمت هغوی له د مکالماتو او د مخاطباتو په ذریعه ملو شوی وو ځکه تاسو هم د هغې تمه لرئ نو د دغه نعمت لپاره دا خیال کوئ چې قرآن د دغه دعا هدایت خو کوي خو د دې میوه څه نشته یا د دغه امت یو تن ته دا شرف نشي ملایوی دی یو خو تاسو دا دعا کوئ خدای پاک وایي چې تاسو ټول دا دعا کوئ چې څوک چې دغه مقام ته رسېدلی دي نو هغې ته دا مقام ملایوي دي چې خو هغې فرمایي چې عجیبه حال دا دی چې د مسلمانانو چې خدای پاک خدا دعا ښودلې ده خو بیا هم دوی دا وایي چې یو تن تم یعنې ډېرو ته خو څه یو تن تم دا مقام نشي ملایوی دی په دغه امت کې نو فرمایي تر قیامته پورې دوی وایي چې دا دروازه بنده شوې ده د دغه خلکو په نظر کې نو دا راته وایي چې دې نه د اسلام او د رسول کریم حد تک به ثابتېږي یا څه خوبي ثابتېږي یعنې الزام هم موږ تاسو به موږ لګوئ نو تاسو دا وایي چې کوم دروازې تاسو بندوي لګیایي خدای پاک چې کومه دعا ښودلې ده دې نه باوجود تاسو دروازې بندوي لګیایي نو څوک د حد تک ارتکاب کوي لګیایي تاسو یا موږ فرمایي چې زه رښتیا وایم چې کم تن دا اعتقاد لري هغه اسلام بدناموي او هغه د شریعت په مغز باندې اډو پوه شوی نه دی د اسلام په مقصدونو کې خو خبره دا وه چې انسان د صرف تر خولې په صرف په خوله دا نه وایي چې وحده لا شریک بلکې حقیقت باندې د پوه شي او په جنت او په دوزخ باندې صرف خیالي ایمان نه وي بلکې حقیقت کې په دغه ژوند کې هغه د په بهشتي چې کوم یعنې د جنت چې کوم کیفیت دی هغې نه د خبر شي یعنې نیکۍ داسې وي چې دغه ژوند جنت شي او دغه ګناهونو کې چې پکې وحشي انسان مبتلا دی نجات دی بیا مومي فرمایي دا عظیم الشان مقصد و د اسلام او دی او دا داسې پاک او مطهر مقصد دی چې بل یو کام هم د دې نظیر په خپل مذهب کې نشي وړاندې کولی او نه د دې نمونه ښودلی شي په وینا خو هر څوک دا ویلی شي خو څوک دی چې دا دی ښایي چې څوک دی چې دا ښودلی هم شي
نو نن د حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې نن د مسیح موعود علیه السلام منونکو ته د دغه معیار د ترلاسه کولو ضرورت دی دنیا ته د ښودلو ضرورت دی چې کم خلک په موږ د کفر فتوی لګي هغوی ته دا د ښودلو ضرورت دی چې احمدیان صرف پخوانۍ کیسې نه بیانوي بلکې هغوی نن هم ژوندي کتاب او ژوندي رسول چې مني نو د خدای پاک په فضلونو د خدای پاک د فضلونو د نزول باندې هغوی یقین لري او په دغه خبرې یقین لري چې خدای پاک نن هم خبرې کوي بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي مونږ له خدای پاک هغه نبی را کړی دی چې خاتم المؤمنین خاتم العارفین او خاتم النبیین دی دغه شان هغه کتاب را کړ چې کوم په هغه باندې نازل کړی دی نو هغه جامع الکتب دی او خاتم الکتب دی رسول کریم چې خاتم النبیین دی او هغه باندې چې نبوت ختم شوی دی نو دا نبوت داسې نه دی ختم شوی لکه چې چا مړی د خفه کړی شي داسې ختم د فخر قابل نه وي بلکې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم باید چې نبوت ختم دی نو مطلب دا دی چې په طبیعي طور هغوی باندې د نبوت ټول کمالات ختم شوي دي یعنې هغه مختلف کمالات چې د آدم نه واخله تر حضرت عیسی علیه السلام پورې چې کوم نبیان تېر شوي دي هغوی له ورکړل شوي وو یعنې چا له څه او چا له څه هغه ټول په رسول کریم صلی الله علیه و وسلم کې جمع کړي شوي دي نو ځکه طبعا هغوی خاتم النبیین وګرځېده او دا همدغه شان هغه ټول واړه تعلیمات او وصیتونه او معرفتونه او معارف چې په ټولو کتابونو کې را روانو هغه په قرآن راغله ختم شو او قرآن داسې خاتم الکتب وګرځېدو بیا وی فرمایي د خاتم النبیین لفظ چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لپاره استعمال شوی دی نو په خپله دا تقاضا کوي او بالطبع په دغه لفظ کې دا ښودل شوی دی چې هغه کتاب چې کوم په رسول کریم باندې نازل شو هغه د هم خاتم الکتب وي او ټول کمالات د پاغه کې موجود وي او حقیقت کې دا کمالات په دې کې موجود دي ځکه چې د خدای پاک د کلام د نزول عام قاعده اصول دا دی چې څومره قوت قدسی او باطنی کمال د هغه تنوی چې ور باندې د خدای پاک کلام نازلېږي نو هغه عمره قوت او شوکت په هغه کلام کې وي او د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم قوت قدسی او باطنی کمال چونکه د اعلی درجه وو د دومره اعلی درجه چې هغه نه زیات به د یو انسان هم نه چری وو او نه به چری وي یعنی داسې د اعلی درجه کمال چې مخکې چری نه وو او نه به آینده چری وي نو بیا نعوذ بالله په موږ باندې دا الزام چې موږ حضرت مسیح موعود علیه السلام یعنی ځان لوی ګڼي نعوذ بالله او د توهین رسالت موږ ارتکاب کوو نو دغه الفاظو نه پس یو هوښیار عقلمند او انصاف پسند دا نشي ویلی چې احمدیان څه په طریقه د توهین رسالت ارتکاب کوي فرمایم ځکه په قرآن کې قرآن هم د ټولو چې کوم پخواني نور کتابونو صحیفې وي نو د هغې نه په اعلی مقام او په مرتبه باندې دی چېرته چې بل یو کلام هم نشي رسېدی او چونکې د رسول کریم استعداد او قوت قدسي د ټولو نه زیات او ټول د کمال مقامات په هغوی باندې ختم شوي وو هغوی انتهایي نقطې ته رسېدلي وو نو په دغه مقام قرآن چې په هغوی نازل شو نو هغه تر کماله رسېدلی وو او لکه څنګه چې د نبوت کمالات په هغوی ختم شوي دي همهغه شان د کلام د اعجاز کمالات په قرآن شریف ختم شوي دي رسول کریم خاتم النبیین ګرځېدلی دی او د هغوی کتاب خاتم الکتب ګرځېدلی دی فرمایي چې څومره مراتب او وجوهات د کلام د اعجاز کیدی شي په هغې ټولو په لحاظ د هغوی کتاب یعنې د رسول کریم کتاب انتهایي نقطې ته رسېدلی دی یعنې څه کومه چې مرتبه اوس چې کوم وجوهات کیدی شي د یو کلام د لوی او د اعجاز نو هغه ټول په دې کې موجود دي یعنې د فصاحت دی که بلاغت دی که د مضمونونو ترتیب دی که تعلیم دی که د تعلیماتو کمالات دي که د تعلیم ثمرات دي په کم اړخ چې ورته ګورئ نو په هغه اړخ د قرآن کمال ښکاري او د دې اعجاز ثابتېږي همدغه وجه ده
چې قرآن د یو خاص امر نظیر نه دی غوښتی بلکې په عام طور نظیر غوښتی دی، یعنی چې په کم یعنی چې د کم اړخ نه غواړي مقابله وکړي، که فصاحت په لحاظ کوي که بلاغت په لحاظ څه خاص اړخ یې نه دی غوښتی، په کومه طریقه چې غواړي راشي مقابله کوي وګوري. په قرآن کې هر قسمه مضمونونه موجود دي، که فصاحت دی که بلاغت دی که مطالب دي که مقاصد دي که تعلیم دی که پیشګویي دي د غیب، هر څه په قرآن کې موجود دي. نو په که هر رنګ ورته ګوري دا یو معجزه ده. بیا یو مجلس کې هغوی فرمایل چې دا خبره بیخي د هیرولو قابل نه ده چې قرآن چې خاتم الکتب دی دا اصل کې د کیسو مجموعه نه ده. کومو خلکو چې د خپل غلط فهمه او د حق پوښۍ په بنیاد باندې قرآن ته د کیسو مجموعه ویلې دي، هغوی د حقایق شناس فطرت نه برخه نه ده اخیستې. ګینې دا خو هغه پاک کتاب دی چې کومې پخوانۍ کیسې وي هغې نه یو فلسفه جوړه کړه. یعنې چې کومې کیسې بیانې شوي دي هغه هم داسې هغه دې بیان کړي دي چې لکه یو فلسفه وي، یو سبق دی پکې، یوه جبرتیا ده. فرمایي دا د دې یو لوی احسان دی ټولو کتابونو او نبیانو باندې چې هغه کیسو نه د فلسفه جوړه کړه. ګینې نن په دغه خبرو پورې ټوکې کېدی، همدا هم د خدای پاک فضل دی چې په دغه علمي زمانه کې چې د موجودات علم حقایق او خواص الاشیاء چې کوم علوم دی هغه ترقي کوي لګیا دي، نو هغه د آسماني علوم او د کشف حقایق لپاره یوه سلسله قایمه کړه. د لولو علومو ماهران پیدا کیږي لګیا دي، د مختلف قسمه د ساينس مضمونونه دي چې نور مضمونونه چې په دنیا کې ترقي کوي لګیا دي، نور تحقیقونه روان دي. نو ځکه دې لپاره یوه سلسله قایمه کړه او په دغه سلسله د دې د تفسیر چې کوم علم دی بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام دا ټول بیان فرمایلی چې څنګه ساینس په مذهب کې یکجایي ده. فرمایي چې څنګه چې دغه ټولو خبرو ته د فیجاوج په زمانه کې دی د معمولی کیسو نه زیات دی وقت نه لرلو او دغه ساينس په زمانه کې ور پورې خندا ټوکې کېدی چې کومه د جهالت زمانه و، د تیارې زمانه و. نو یو دوه صرف عالمان ښکارېده په اسلام کې. نو ها وخت دا خبرې خورې وي، خلکو به خندل ټوکې کولې اور پورې چې داسې دي. خو قرآن یعنی مسیح اسلام چې راغله نو قرآن چې کوم تفسیر هغوی بیان کړه، تشریح چې بیان کړه او لکه څنګه چې د دې عرفان بیان کو په علمي رنګ کې د یو فلسفې په رنګ کې وړاندې کو. نو مسلمانانو ته خو پکار چې د خدای شکر دی کوي چې په دغه زمانه کې د خپل د لوز مطابق د قرآن حقیقي تعلیم بیانولو لپاره خپل فرستاده هغه راولېږلو چې د اسلام په تعلیم باندې چې کوم د جهالت الزامونه وو هغه ټول لرې کړ. بیا په قرآن باندې د ایمان او د دې باندې د عمل د هغوی څومره ضروري ګڼلو او دا به د ایمان حصه دا یقین و چې دا د ایمان برخه ده. د دې تفصیل هغې بیانې فرمایي چې زه د قرآن او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په قدم روانېدو نه لږم اخوا دېخوا کېدل دا بې ایماني ګڼم او زما دا عقیده ده چې څوک چې دا لږم پرېږدي هغه به جهنمي وي. او بیا دا عقیده صرف دا نه چې په تقریرونو کې بلکې د شپېتو جوخت زما تصنیفات دي چې پکې ډېر په وضاحت ما دا بیان کړی دی. شپه ورځ زما هم دا فکر یو خیال وي. دی فرمایي چې زموږ مخالفان زر موږ باندې د کفر فتوه ولګوي. که څه خبره اوري زموږ له طرفه نو د انصاف تقاضا خدا وه چې د خدا پاک ویره هغوی لرلې او موږ نه یې تپوس کړی وی چې دا خبره تاسو کړې ده یا نه، او که کړې ده نو دا د اسلام مطابق نه ده، د دې وضاحت وکړي.
خو نه دوی لږ هم پروا نه کوي صرف د کفر فتوی لګولو ته دي تیار دي نو موږ چې څه بیان که دا د اسلام او د قرآن د تعلیم په رڼا کې بیان که عمده زموږ عقیده ده او د دې مطابق موږ عمل کوو د قرآن او د قدرت د قانون هم آهنګي هغې بیان فرمایي چې پاک او کامل تعلیم د قرآن دی چې د انسان د ونې یعنی د انساني ونې د هر خاخ پرورش کوي او قرآن صرف په یو اړخ زور نه ورکوي بل یعنی چېرته خو هغه د عفو د درگذر تعلیم ورکوي خو په دغه شرط چې عفو کول د مصلحت ته جوخت دي او کله د وخت او د موقع په مناسبت مجرم له د سزا ورکول فرمایي یعنی کله د معاف کولو تعلیم ورکوي او کله د سزا ورکولو نو حقیقت کې قرآن د خدای پاک د دغه قانون د قدرت د دغه قانون تصویر دی چې همیشه زموږ د نظر وړاندې دی دا خبره ډېره معقوله ده چې د خدای پاک قول او فعل دواړه یو شان پکار دي یعنی چې په کم رنګ او په طرز په دنیا کې د خدای پاک فعل ښکاري ضروري چې د خدای پاک رښتونی کتاب د خپل فعل مطابق تعلیم کوي عام قانون قدرت موږ دا ګورو چې خدای پاک معاف کوي کله سزا ورکوي کله پرېږدي عمده هغه اصول دی چې د دین په تعلیم کې هم پکار دی چې وي په هغه مذهبي کتاب کې هم پکار دی چې وي او په قرآن کې شته فرمایي چې دانه چې په فعل کې د څه ښکاروي او په قول کې د څه بل څه ښکاروي د خدای پاک په فعل کې خو موږ دا ګورو چې همیشه نرمي او درګذر نه وي بلکې هغه مجرمانو له قسم عذابونه هم د عذابونو سزا هم ورکوي داسې د عذابونو ذکر په پخواني کتابونو کې هم شته او زموږ خدا صرف حلیم خدای نه دی بلکې هغه حکیم هم دی او د هغه کار هم عظیم دی رښتونی کتاب هغه کتاب دی چې د هغه د قانون مطابق د هغه د قدرت د قانون مطابق وي او رښتونی د خدای پاک کول هم هغه دی چې د هغه د فعل مخالف نه وي مونږ چې دا مشاهده نه ده کړې چې خدای پاک د خپل مخلوق سره همیشه د حلم او د درگذر معامله کړې و چې عذاب دې نه راغلی اوس هم چې کم ناپاک طبیعت خلک لري د هغې باندې هغې له خدای پاک زما په ذریعه د یو عظیم الشان او د هیبتناکه زلزلې خبر ورکړی چې دوی پرې وژلې کېږي دا وخت حضور فرمایي چې کله هغوی د زلزلې پیشګویي فرمایله بیا هغوی فرمایي دنیا کې یو قرآن دی چې خدای پاک د خدای پاک ذات او صفات د خدای پاک د هغه قدرت د قانون مطابق ظاهر کړي دي چې د خدای پاک فعل کې دنیا کې موجود دي او چې په انساني فطرت کې په انساني ضمیر کې نقش موجود دی د عیسایانو خدای صرف د انجیل په ورکونو کې محبوس دی او تر چا چې انجیل نه دی رسېدلی هغه خدای نه بې خبره دی خو چې کم خدای قرآن وړاندې کوي هغې نه یو تن هم چې عقل لري ترې نه بې خبر نه دی او رښتونی خدای هم هغه دی چې قرآن یې وړاندې کوي او چې چېرته هم څوک اوسېږي په دنیا کې چې کم مذهب منونکي هم دي که بېدین هم دي هغوی هم دي چې د دنیا چې کم جوړښت دی هغه چې ګوري نو یقین لري چې څه نه څه حد پورې خدای شته او اکثریت خو د خپل د قبایلي مذهب په لحاظ دا یقین لري خو بهرحال هغوی فرمایي چې د قرآن خدای خو هغه دی چې ځان په خپله ظاهروي د عیسایانو په شان نه دی او د دې یعنی د قرآن د خدای شهادت د انسان فطرت او د قدرت قانون هم ورکوي فرمایي چې رښتونی مذهب هم هغه دی چې په دغه زمانه کې هم د خدای پاک اورېدل او خبرې کول دواړه ثابتوي نو په رښتونی مذهب کې خدای پاک خپل د مکالمې او د مخاطبینه د خپل وجود خبر ورکوي خدای شناسی یعنی خدای پیژندل یو ډېر ګران کار دی د دنیا د حکیمانو د فلسفیانو کار نه دی چې د خدای پاک پته دی وچلی ځکه چې ځمکه او اسمان چې انسان ګوري نو صرف ته دا ثابتولی شي چې دغه محکم او د ابلغ ترکیب یو ثاني پکار دی چې وي خدا خو نه ثابتېږي چې فل حقیقت هغه ثاني موجود هم دی پکار دی چې وي او شته دی چې کم فرق دی هغه ښکاره دی نو دغه وجود په واقعي طور باندې پته ورکوونکی صرف قرآن دی
چې صرف د خدا شناسۍ تاکید نه کوي بلکې په خپل اوخی او یو کتاب هم د اسمان د لاندې داسې نه ده چې دغه پټ وجود پته ورکي د خدای پاک د وجود باره کې په قرآن کې ثبوتونه موجود دي قرآن د انجیل د نورو مذهبي د انجیل په نورو مذهبي کتابونو د قرآن برتري ثابتي مسیح اسلام فرمایي چې قرآن یو کامل او ژوندی اعجاز دی او د کلام معجزه داسې معجزه وي چې په یو زمانه کې هغه زړېدی نشي نه د فنا لاس پاغه چلیدي شي د حضرت موسی علیه السلام د معجزاتو نشان کنن قتل غواړي نو دا چرته دي آیا يهوديانو سره هغه اساس شته چې پکې د مار جوړېدو قدرت هغه لري نو دغه شان د ټولو نبیانو چې کوم معجزات صادر شوي وو نو هغوی سره هغه معجزات هم ختم شو خو زموږ د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم معجزات داسې دي چې په هر زمانه کې هر وخت تازه په تازه او ژوندي موجود دي د دې معجزاتو ژوندي کېدل او په دې باندې د مرګ لاس نه چلیدل په صفات تور دغه خبره گواهی ورکوي چې رسول کریم ژوندي نبی دی او حقیقي ژوند هم دغه دی چې کوم هغوی له ورکړی شوی دی او بلې چاته نه دی ورکړی شوی د هغې تعلیم دې لپاره ژوندی تعلیم دی چې د هغې ثمرات او برکات دا وخت هم هغه شان موجود دي لکه څنګه چې نن 1400 کاله مخکې موجود وو بل یو تعلیم هم زموږ مخې ته دا وخت داسې نشته چې ور باندې عمل کوونکي دا وکړي شي چې د دې ثمرات او برکات او فیوز نه مال برخه راکړی شوه او زه یو آیت الله شم خو موږ د خدای پاک په فضل د خدای پاک فضل او په کرم د قرآن د تعلیم ثمرات او د برکاتو نمونه اوس هم ګورو چې موجود دي او د دې ټول آثار او فیوز هغه ټول آثار او فیوز چې د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په رښتونی اتباع ملاویږي اوس هم موجود دي او خدای پاک دا سلسله د لپاره قائم کړې ده چې هغه د اسلام صداقت باندې ژوندۍ گواه شي او ثابت دي چې هغه برکات او اثرات دا وخت هم د رسول کریم په کامل اتباع ظاهریږي چې کم 1400 کاله مخکې ظاهرېده نو په سونو نشانو دا وخت پورې ظاهر شوي دي چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپلو ځینو کتابونو کې لیکلي دي او هر ورځ چې په جمعات باندې نوې راخیږي نو هغه دغه خبرې گواهی ورکوي چې دا پیشګویي چې کوم مسیح موعود اسلام فرمایلی وي هغه څنګه پوره کیږي لګیا دي بهرحال حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د هر قام او د هر مذهب چې کوم مشران دي هغې له مونږه بلنه ورکړې چې هغې دې راشي او زمونږ مخې ته د خپل صداقت نشان وښیي خو هېچا هم داسې ونه کړه خو یو هم داسې نه دی چې چا د خپل مذهب د صداقت څخه عملي نمونه ښودلی وي مونږ د خدای پاک کلام کامل اعجاز ګڼو منو او زمونږ یقین دی او دعوه ده چې بل یو کتاب هم د دې مقابله کې نشته زه الله وجل بصیرت دا وایم چې د قرآن یوه خبره وړاندې کوي چې کومه خبره هم وړاندې کوي هغه په خپل ځای یو نشان او معجزه ده مثلا تعلیم ته وګورئ نو هغه یو عظیمه معجزه ښکاري او فی الواقع دا معجزه ده داسې حکیمانه نظام او د فطري تقاضو مطابق دی دا تعلیم چې بل یو تعلیم هم دغه مخې ته اړو څه مقابله نشي کولی د قرآن تعلیم د پخوانو ټولو تعلیماتو متمم او مکمل دی دا وخت زه صرف د یو اړخ د تعلیم تاسو ته ښیم او ثابتوم چې د قرآن تعلیم د اعلی درجې دی او معجزه ده مثلا د تورات تعلیم دی د موجوده حالاتو په لحاظ یا د وخت د ضرورتونو مطابق چې کم دی هغه د تورات چې کم تعلیم دی د هغې ټول زور په قصاصو په بدل دی لکه د سترګې په بدل کې سترګه د غاښ په بدل کې غاښ او د دې په مقابله کې د انجیل تعلیم دی چې ټول زور په عفو او په صبر او په درګذر وو او تر دې ورکې تاکید شوی دی چې که څوک په یو مخ درله پړک درکړي نو بل مخ ورته مخې ته کا او څوک درنه که لږ بیګا راخلي نو یو مزل بیګا راخلي نو 2 مزل ورسره ورشه څوک درنه کورته غواړي نو چغه ورله ورکه همدغه شان په هر باب کې په تورات په انجیل په تعلیم کې همدغه خبره بخکاري چې په تورات کې د افراط اړخ دی او په انجیل کې د تفرید خو په قرآن کې د موقع او د محل او د
په مطابق د حکمت او د وست تعلیم دی چرته چې او په قرآن کې په قرآن نظر کې نو معلومیږي به چې هغه د مال او د موقع مطابق سبق ورکوي موږ دا منو چې د نفس تعلیم د ټولو یو دی خو دې کې هیڅوک انکار نشي کولی چې تورات او په انجیل کې هر یو کتاب صرف په یو زور ورکړ دی خو د انسان د فطرت د تقاضې مطابق صرف قرآن تعلیم ورکړ دی او دا وینا چې د تورات تعلیم د افراد په مقام دی دا ځکه چې دا د خدای له طرف نه دا خبره هم سمه نه ده دا غلطه ده که موږ دا وایو چې دا تعلیم د خدای پاک له طرف نه دی هغه تعلیم هم د خدای پاک له طرفه و خو اصل خبره دا ده چې هغه وخت د ضرورتونو په لحاظ هم دا تعلیم پکار و او چونکې تورات او انجیل دا چونکې د مختص المقام قانون په شان وو چې کوم تعلیم هغه وخت ملاشم هغه زمانه لپاره پکار وو او چونکې د تورات او د انجیل چې کوم تعلیم هغه مختص المقام قانون په شان وو د هغه ځای لپاره هغه مخصوص وو نو ځکه په هغه تعلیماتو کې نور اړخونه د نظر وړاندې نه ساتل شوي خو قرآن چونکې د ټوله دنیا لپاره او د ټولو انسانانو لپاره وو نو ځکه دا تعلیم په داسې مقام ښودلی شوی دی چې د انسان د فطرت د صحیح تقاضو مطابق دی عمده حکمت دی ځکه چې د حکمت معنی دی وضع الشین فی محله یعنی یو څیز په خپل ځای باندې ښودل نو دا حکمت قرآن ښودلی دی تورات لکه څنګه چې بیان کړی شو دا په بېځایه سختۍ زور ورکوي او انتقامي قوت زیاتوي او انجیل د دې په مقابله کې بېهوده باندې زور ورکوي خو قرآن د دواړه پرېښی دي او حقیقي تعلیم یې ورکړی دی جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی الله یعنی د بدای جزا هم هغه قدر بدی ده خو کم تن چې معاف کړي او معاف کولو کې د اسلام مقصد وي د هغه نو د دې اجر بیا د هغه رب سره دی دا جرأت او نشاناتو سره د قرآن برتري په ټولو ادیانو باندې ثابتول د مسیح موعود علیه السلام له طرفه د هغه وخت و چې کله په دغه ملک باندې د انګریزانو د پیرنګیانو حکومت و د چرچ زور و بیا هم هغوی ښه واضحه چیلنج ورکړی دی او د قرآن د برترۍ دپاره او هیڅ قسمه ویره هغوی جوخت ته راتلو ته نه وه پرېښې بلکې ځکه چې هغوی د خدای پاک فرستاده وو چې خدای پاک په دغه زمانه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې رالیږلي وو او دغه مقصد لپاره رالیږلي وو چې هغوی به دا تعلیم خورئ همدغه څیز مونږ ګورو د هغوی په لټرچر کې او په تعلیم کې همدغه څیز دی چې نن جماعت احمدیه مخکې خورئ لګیا دی او کوم خلک چې په جماعت احمدیه باندې الزام لګوي هغوی دا وایي چې احمدیان په قرآن کې د تحریف او د توهین ارتکاب کوي لګیا دی د قرآن د ضرورت او اهمیت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایي چې د قرآن د وجود په ضرورت باندې یو لوی دلیل دا دی چې مخکې ټول کتابونه د موسی نه واخله د موسی د کتاب تورات نه واخله تر انجیل پورې د یو خاص قام یعنی بني اسرائیل ته خطاب کوي او په صفا او په سری الفاظ کې دا وایي چې دې هدایت د عامې فایدې لپاره نه دی بلکې صرف بني اسرائیل وجوده پورې محدوده دی خو د قرآن مد نظر د ټولو دنیا اصلاح وه او د دې مخاطب څه خاص کام نه دی بلکې په واضح هغه دا بیان فرمایي چې هغه د ټولو انسانانو لپاره نازل شوی دی او د هر چا اصلاح د دې مقصد دی نو د مخاطبینو په لحاظ د تورات تعلیم او د قرآن په تعلیم کې ډېر لوی فرق دی مثلا تورات دا وایي چې وجنئ څوک ما او قرآن هم دا وایي چې وجنئ ما او په ظاهر قرآن کې دغه حکم عیادت ښکارېږي چې یو ځل بیا دا ویلی شوی دی چې کوم هر څه چې په تورات کې راغلی وو خو دا اصل کې عیاده نه ده بلکې د تورات دا حکم صرف د بني اسرائیل سره تعلق لري او صرف بني اسرائیل دې نه منې کوي او بل چا سره تورات څه غرض نشته خو د قرآن دا حکم د ټولې دنیا سره تعلق لري او ټول انسانان د ناحقه د
وینې تویولو نه هغه معنی کوي. همدغه شان په د دې ټول احکامات یعنې د قرآن ټول احکامات د دې اصل غرض د عامو مخلوقاتو اصلاح دی او د تورات غرض صرف د بن اسرائیل تر حده محدوده دی. بیا فرمایي چې دا دعوه د پادریانو بیخي غلطه ده چې د قرآن توحید او د دې په احکاماتو کې نوې کومه خبره ده چې کومه په تورات کې نه وه. نو دا په ظاهره چې یو کبکل چې تورات ته ګوري نو په دوکه به ورته کېږي چې په تورات کې خو توحید موجود دی او د عباداتو حکم دی او د حقوق العباد هم پکې ذکر دی. نو بیا کوم نوې څیز دی چې قرآن کې په ذریعه بیان شوی دی. نو دغه دوکه به هم هغه چاته کېږي چې چا چې په خدا په کلام باندې تدبر شری نه کړي. واضح دي شي چې د الهیاتو ډېره برخه داسې ده چې په تورات کې اړو نامو نښه نشته. په تورات کې د توحید د باریکو مراتبو اړو چرته ذکر نشته. قرآن موږ باندې ظاهروي چې توحید صرف د دغه خبرې نامه نه ده چې موږ د بوتانو د انسانانو د حیواناتو د عناصرو د اجرام فلکي او د شیاطینو د عبادت نه منې شو، بلکې توحید په دریو درجو کې منقسم دی. اوله درجه د عوامو لپاره ده، د هغې لپاره چې د خدای پاک د غضب نه خلاصي غواړي. بله درجه د خواصو لپاره ده، یعنې هغې لپاره چې د عوامو په نسبت زیات د خدای پاک د قرب خصوصیت پیدا کول غواړي. او دریمه درجه د خواص الخواص لپاره ده چې د قرب کمال ته رسیدل غواړي. نو اوله مرتبه د توحید دا ده چې د غیر الله پرستش دې ونه کړی شي او هر څیز چې محدود او مخلوق معلومیږي چې په ځمکه کې که په اسمان کې د دې د پرستش نه دی یو خواته شي انسان. او بله مرتبه د توحید دا ده چې خپل او د نورو د ټولو کاروبارونو کې د حقیقي مؤثر د خدای پاک وګڼل شي او په اسباب باندې دومره زور ور نه کړی شي چې په کومه په ذریعه هغوی د خدای پاک شریکان وګرځي. مثلا دا ویل چې که زید نه وي نو زما به دا نقصان شوی او که بکر نه وي نو زه به تباه شوی وي. نو دا په خلکو باندې انحصار دی چې شرک دی، دا د توحید خلاف خبره دی. او که دا کلمات په دغه نیت وویل شي چې ور باندې په حقیقت تور زید او بکر سره ګڼل شوي وي نو دا شرک دی، شرک هم دی. او دریم قسم د توحید دا دی چې د خدای پاک مینې کې خپل د نفس اغراض هم د ترمنځ اوچت کړی شي او خپل وجود د هغه په عظمت کې د محو کړی شي. دا توحید په تورات کې چرته دی او دغه په تورات کې د جنت او د دوزخ ذکر نشته او که چرته څه اشارې وي نو همداسې د خدای پاک د چې کوم کامل صفات دي دغه هم پوره طور ذکر پکې نشته. که په تورات کې داسې صورت وي لکه څنګه چې په قرآن کې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دی، نو شاید چې عیسایان د مخلوق پرستی په د بلا نه به منع شوی وي. همدغه شان تورات کې د حقوق چې کوم مدارج دی هغه پوره طور باندې دی بیان شوي، خو قرآن دغه تعلیم هم تر کماله رسولی دی. مثلا هغه فرمایي چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى، یعنې خدای پاک تاسو له حکم درکړي چې عدل کوئ او دینه مخکې دا چې تاسو احسان کوئ او دینه مخکې دا چې تاسو د خلکو داسې خدمت کوئ لکه چې د خپلولی د جوش نه چې څوک خدمت کوي. یعنی د انسانانو همدردی ستاسو طبیعي جوش پکار دی د لپاره څه د احسان اراده نه وي. لکه څنګه چې یو مور د خپل ماشوم سره همدردي لري، همدغه شان په تورات کې د خدای پاک هسته او د هغه د وحدانیت او د هغه د کاملو صفاتو د عقلي د دې دغه ټول چې کوم کامل صفات دی هغه په عقلي دلیلونو نه دي ثابت شوي. خو قرآن دا ټول عقاید او ضرورتونه د الهام او د نبوت دی په عقلي دلیلونو ثابت کړی دی او هر یو باس د فلسفې په رنګ کې بیان کړی دی او د حق چې کوم طالبان دي هغوی لپاره دا آسان کړی دی پوهېدل په دې باندې. او دا ټول دلیلونه په داسې کمال قرآن کې موجود دي چې چا څو قدرت نه لري بل څوک قدرت نه لري. مثلا د خدای پاک په هسته باندې څوک داسې دلیل پیدا کړی شي چې په قرآن کې موجود نه وي، سوا د دې چې په قرآن کې د دین علاوه د قرآن په وجود باندې یو لوی د قرآن د وجود په ضرورت باندې یو لوی دلیل دا دی چې مخکې ټول کتابونه د موسی کتاب تورات نو واخله تر انجیل پورې یو خاص کام یعنی بن اسرائیل ته خطاب کوي او صفا او بصری الفاظو کې دا وایي چې دا ټول هدایتونه د دې ټول هدایتونه د عامه فائدې لپاره نه دي، صرف بن اسرائیل تر وجود محدود دي. خو د قرآن مد نظر صرف دا نه چې ټول دنیا اصلاح ده بلکې دغه مخاطب څخه خاص کام نه دی، بلکې په واضح طور باندې هغه دا فرمایي چې ټول انسانانو لپاره نازل شوی دی، د هر چا اصلاح ده مقصد دی. حضور فرمایي چې د قرآن د فضایل او د مقام او د مرتبه د برترۍ په حواله نور هم حوالې شته چې آینده به انشاءالله چېرې بیان شي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.